په اسمان کې په خلا کې مختلف سټلایټ ګرځي چې دا سټلایټ مختلف ملکونو بره خلا ته لیږلي دي د معلومات جمع کولو دپاره. اوس دغه سټلایټ که چېرته د چا په کور باندې را پرېوتو نو دغه سټلایټ والا ملک په دغه کور له څومره پیسې ورکوي چې تاسو واورئ حیران بشئ. او چې کوم غریب خلک وي نو کېدای شي دا دعا شروع کړي چې الله زمونږ په کور یو سټلایټ راوغورځي خو چې زمونږ پکې چېرته جاني نقصان ونه شي. ځکه دا سټلایټ سو دومره دروند یا سو دومره هیوي نه وي چې د چا پوخ مضبوط کور وي نو کور دومره ډیمیج کولی نه شي. دې نه مخکې سټلایټ په کینیډا کې را پرېوتی و، د روس سټلایټ په کینیډا کې را پرېوتی و. بیا روس کینیډا ته څومره روپۍ ورکړې وې په هغې باندې هم د ویډیو کې خبره کوو. نو د سټلایټ حوالې سره ډېر اهم انفارمیشن در سره شریکوم او ډېر اهم معلومات دي. یو انټرسټینګ ویډیو د خپل مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. په اسمان کې تقریبا دا وخت 7500 پورې سټلایټ ګرځي. جی سټلایټ څه شی وي؟ دا یو قسم لا سیاره به ولله زه ویم چې یو خو نیشنل قدرتي سیارې دي چې هغه 9 دي په تعداد کې. لسمه هم ډېر ساینټسټ لسمه هم ډسکور کړې ده. او یو آرټیفیشل سټلایټ چې انسان جوړ کړی سټلایټ انسان جوړ کړی یو سیاره دا بره زموږ د خلا نه زموږ د ځمکې نه په مختلف مدارونو کې تاویږي، ډېر په رفتار کې تاویږي، څه په کم رفتار کې تاویږي. او د دې مقصد دا وي مختلف معلومات لکه نن سبا تاسو ګورئ نه چې په خبرونو کې وایي په فلانۍ ورځ د باران امکان دی، نو په هغه ورځ بیا باران اوم شي. لکه ډېر کم کیسز وي چې باران ونه شي. لکه دغه معلومات چې کوم دی د سیارو په ذریعه باندې راجمع کوي. د اوریځ به کوم ځای کې وي، باران به چېرته کې وي، موسم به کله ګرمیږي، موسم به کله یخیږي. د خلا باره کې معلومات هم دغه سټلایټو په ذریعه باندې دا ساینټسټ ډسکور کوي. د هر ملک چې کوم دي په خلا کې سیارې موجود دي. د پاکستان موجود دي سټلایټ، د انډیا موجود دي، د هر ملک ایون چې غریب ملک می خو د به یو نه یو سټلایټ په خلا کې ګرځي. جی چې ډېر غریب ملک می خو د به یو نه یو سټلایټ په خلا کې ګرځي. اوس دغه سټلایټ که چېرته را پرېوتو ډېر کم دي، تر اوسه پورې یو سټلایټ را پرېوتی دی. خو که چېرې را پرېوتو اوس لیټ سپوز د امریکې یو سټلایټ په پاکستان کې را پرېوتو نو امریکا به پاکستان ته څومره روپۍ ورکوي؟ امریکا به دغه کور والا ته څومره روپۍ ورکوي چې د چا په کور باندې دغه سټلایټ را پرېوځي؟ څومره روپۍ به ورکوي؟ نو واورئ جي 3 ملیون ډالر به ورکوي. 3 ملیون ډالر نه تقریبا پاکستانی 85 کروڑ روپۍ جوړیږي چې تقریبا د 100 نسلونو پورې، مطلب چې دا 85 کروڑ روپۍ چاله میلو شي نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې د هغو د 100 نسلونو زندگی جوړه شوه. د هغه د 100 نسلونو مطلب د کار کولو ضرورت نشته، بس ای 85 کروڑ یو ډېر غټ اماونټ دی. 3 ملیون ډالر به ورکوي. دې نه مخکې د روس سټلایټ په کینیډا کې را پرېوتی و چې بیا روس کینیډا ته 3 ملیون ډالر ورکړي و. جی د روس سټلایټ په کینیډا کې یو ځل را پرېوتی هم چې روس بیا باقاعده کینیډا ته 3 ملیون ډالر په جرمانه کې ورکړي. نو اوس که چېرته د امریکې، د روس، د چاینا، د نیپال، د انډیا، د سریلنکا، د بنګلادیش دا انټرنیشنل قانون دی وروره. که چېرې دغه سټلایټ د یو غریب په کور را پرېوتو، پاکستان کې را پرېوتو، نو دا پاکستان سټلایټ په امریکا کې پرېوتو، د پاکستان سټلایټ په جاپان کې پرېوتو، نو پاکستان به هم دغه جاپان او امریکې له 3 ملیون ډالر ورکوي. دا رولز چې کوم دی په ټولو ملکونو باندې امپلیمنټ کیږي چې کله هم یو ملک خپل سټلایټ اسمان ته لیږي که نه خلا ته لیږي نو هغه پهله دغه کانټریکټ ساین کوي په انټرنیشنل سطح باندې. دغه کانټریکټ ساین کوي چې وروره ته خو دا سټلایټ لیږي که دې نقصان وکړو دا د چا په ځمکه را پرېوتو، د چا په کور کې را پرېوتو، دومره ډالر به ته ورکوي. که بره په خلا کې نقصان وکړو، د بل سټلایټ ته نقصان ورکړو نو دومره ډالر به ته جمع کې. دا یو رولز دی. جی دې کې بیا دې نه څوک منکرېدی نه شي او دا انټرنیشنل رول وي. لکه مطلب اوس فار ایگزامپل د جاپان سټلایټ په پاکستان کې را پرېوتو نو جاپان به پاکستان د 3 ملیون ډالر ورکوي. که چېرې نه ورکوي نو امریکا به هم ولله وایي شابه دا ورکړه، دا تا ډیل ساین کړی. هلته به ولله UK هم وایي چې شابه دا پیسې جمع کړه، زر تر زره پاکستان ته 3 ملیون ډالر ورکړه. ټول ملکونه به رایوځای کېږي، جاپان ته به وایي چې شابه دا شی جمع کړه، دا جرمانه دې جمع کړه. لکه دا انټرنیشنل رولز دي. جي نو ساسې نه ډېر غریبانان دا سوال شروع کوي چې زمونږ په کور باندې الله توبه خدای توبه الله دې نه کړي. لکه دا هم ډېره خراب ورځ دي. لکه سټلایټ چې کوم دی نقصان هم کولی شي، جاني نقصان هم کولی شي، ځکه هیوي هم کېدی شي. د سټلایټ فل سټلایټ چې راشي خامخا ټول کور د له هم ماتولی شي. دا نه د سټلایټ یو ټوکړه راشي هم ډېر غټ نقصان کولی شي، ځکه یو سپک شی هم چې د دومره بره نه راځي او ګریویټي بیا خامخا هغې کې ډېر غټ سپیډ راولي نو هغه سپیډ په وجه باندې خدا نخواسته چاله هم نقصان ورکولی شي. نو داسې قسم سوال مه کوئ. خو هسې انفارمیشن مې در سره شریک کولو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. والسلام.